تاسو په دې اوس وخت کې چې په دې 10 کاله کې یو څو رسمونه زیات شو مخکې نو اوس راشو تاسې دین ګڼئ او کوئ زه تاسو وایم ده ستاسو په دې علاقو کې او زموږ په دې علاقو کې چې مړی به کله مړ شو نو د مړي د مړ کېدو نه پس په چرته داسې کېدل چې خلک به بیا د اختر په ورځ ورلله او خدای دې وبخو ماما دې مړ دی او خدای دې وبخه کاکا دې مړ دی نه دا نو دا اوس پیدا شو داسې دا خو نه ده دروغ منه چا به چې مړی مړ شو به درېیمه چې مړ شو بس خلکو به دعا په مخ راښکله زه الله پاک هم خوشحاله کړي زه خپل کار کوي خپل به کوو اوس خو ته نن سبا چې 4 میاشتې مخکې مړی شوي وي او د 4 میاشتو نه وروستو بیا اختر راشي نو دا خلک به ور رواني دا مخکې وه دا 10 کاله مخکې دا قیصه وه نه اوس که مونږ عالمانو او علماو په دې رد ونه کړه که نه نو خدای گو چې 20 کاله پس په تاسو دا دین ګڼئ ګورئ دا خو وي د دین خبره ده هلکه اختر له رانغئ حال دا دی دا زما د وړاندې دا کار شروع شوی دی زما د وړاندې دا یو پخوا زمانه کې به حاجي صاحب لاړ او راغی مونږ به ترې 3-4 ورځې پس خبر شو چې حاجي صاحب راغلی دی اوس د حج پیسې به ځان لیږدي او د حج نه پس د راتلو د خیرات پیسې به ځان لیږدي داسې ده که نه ده د حج دا خیراتونه چې دا خلک کوي منیره د حج خیراتونه چې خلک کوي نو 2 لکه روپۍ 3 لکه روپۍ اوس خو د خلکو حکومت ته 15 لکه ته ورسېده نو دا به ځان لیږدي او 2 لکه روپۍ به ځان له خیرات لیږدي او که نه یږدي دا قصه خو پکې زما د وړاندې شروع شوه تاسو خو لا سپینګیري پرېږدئ چې اوس پکې شروع شوه چې حج له سړی راشي او راځي نو بیا به لکه د واده خلکو له ډوډۍ ورکړي یا د عمرې به د خلکو له ډوډۍ ورکړي دا دی دویم ډېر داسې اشیاء راغلي دي سنت طریقه دا ده زما د وړاندې زموږ په دې علاقو کې دا شته هم نو اوس دا د میره کې شروع شوي دي زما د وړاندې به چې کله مړی ښخ شو نو د مړي د ښخېدو نه پس به مولا صاحب راغی خاوره چې به کله واوړېده نو مولا صاحب به راغی خلک به ته ګیر چاپېره کېناستل او موستاجي به تقریر شروع کړ یاد هم چې اوس هم دي که نه زموږ علاقه کې اوس هم دي دا سنت طریقه ده دا سره سنت امام بخاري رحم الله ډېر لوی محدث دی زموږ د احنافو سره روانه ده خو محدث دی هغه باب منعقد کوي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مړی وشو د مړي نه پس چې کله دفن شو د دفن کېدو نه پس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرېده وعظ یې شروع کړو بیان یې شروع کړ تقریر یې شروع کړ نصیحت یې شروع کړ نو صحابه ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان ولې کوې دا تقریر ولې کوې وی زما د دې بیان او زما د دې تقریر او زما د دې وعظ او نصیحت ته وجه نه مړي لا به الله تعالی پر قبر کې خیر ورکوي فالآن یسألو الفاظ راځي زه چې ولاړ یم زما د دې ولاړې د برکته او زما د دې تقریر د برکته به د دې مړي دې قبر ته الله خیر ورکوي نو سنت طریقه دا ده چې کله مړي ښخ کړلی شي نو چې لږ ورسره کښېنئ دا ویمه څونه به کښېنئ دا ټول